د نعتیه کلام نه او د نظم نه پس اوس مونږه بلا تاخیر د دې علاقې مشهور نوجوان عالم دین او د ډکی د جامع مسجد خطیب و امام او د دارالعلوم ډکی د هغې محتمم صاحب جناب مفتی زاهد الله صاحب ته دعوت ورکو چې هغوی راشي او د دې موقع محل مناسبت سره تاسو ته د زرینو خیالاتو اظهار وکړي. الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف من السلام. زما محترم مسلمانانو ورونو، تاسو په دې مجلس کې ډېر لوی جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما دي. د دې علماء کرامو دا راتګ ستاسو د پسمانده علاقې ته دا د دې علماء کرامو په قربانۍ دلالت کوي او ستاسو په محبت هم دلالت کوي. قرآن پاک د الله رب العزت آخری کتاب دی، د کوم کتاب د حفاظت ذمہداری چې الله پاک په خپله باندې اخیستې ده او قرآن پاک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر د قیامته باقی پاتې کېدونکې معجزه ده. علماء کرامو په دې ډېر تفصیلي بحث کړی دی چې قرآن پاک د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه په کوم کیفیت کې ده. او یو عجیبه نقطه به کې بعض علماو ذکر کړې ده، وی دا قرآن د دې د حفاظت ذمہداري خو الله اخیستې، الله اسبابو ته محتاج نه دی، خو د دې کائنات کې سنت او نظام دا دی چې په اسبابو سره هر څه چلیږي. وی الله پاک د دې قرآن د حفاظت لپاره علماء کرام پیدا کړی دي. او بیا فرمایي دا علماء کرام د دې امت دام د پیغمبر علیه السلام د معجزاتو نه یو معجزه ده. د نورو مذهبونو په مقابله کې اسلام ته الله پاک د ډېرو ګڼو خصوصیاتو نه دو خصوصیت ادا ورکړي چې یو د دوی کتاب ډېر زیات جامع مکمل دی، هر قسمه تغیر تبدیلی او تحریف په هغې کې نشي کېدلی. او دویم الله پاک د دغه قرآن د ترجمانۍ دپاره کوم علماء کرام چې پیدا کړي دي او علماء کرام د نورو مذهبونو په مقابله کې ډېر الله والا خلق دي او د خپل دین سره ډېر زیات محبت کوونکي دي. پیغمبر علیه السلام پیشنګویي فرمایلې وه چې دا علم یعنی د قرآن او د حدیث دا علم دا به د هر ډلې او جماعت نه عادل خلق حاصلوي. په کومه زمانه کې چې د قرآن او د حدیث علما راغلي دي دا د دې معاشرې د ټولو نه عادل خلق دي، الله ته خوښ او محبوب خلق دي. او د دوی به یو څو ذمہدارۍ، یو ذمہداري د دې خلکو دا ده
چې په دې کې غالین یعنی د حد نه تجاوز کوونکو خلکو کم تحریفات وکړو نو دا علماء کرام به هغه تحریفات د دې نه ختموي. او بیا فرمایي باطلو خلکو چې دې ته کم نسبتونه وکړه د باطلو خلکو نسبتونه به هم دا علماء کرام د دې نه ختموي. او جاهل خلک چې د دې کم معنا مفهوم او تعویل ذکر کوي هغه د جاهلو خلکو تعویلات دا به هم ختموي. نو الله رب العزت د ابتدا نه همدغسې نظام جوړ کړو. علماء کرام په هر دور او په هر زمانه کې الله جوړ کړي داسې دي چې د اسلام ته څوک د اسلام د ماسوا خبره منسوب کولی نه شي. څومره لوی محنت وشو کوشش وشو اول د محدثینو طبقو جماعت په وجود کې رالی محدثینو د یو یو حدیث مبارک د حاصلولو دپاره په میاشتو میاشتو باندې سفر وکړی خپل وطنونو خپل ملکونه پرېښودل لوږې تېرې کړلې تندې تېرې کړلې او بیا هغه احادیث په داسې طرز او انداز کې راجمع کړه چې د هغې نه احکامات راوکاږل د هغې نه مسلې راوکاږلې. بیا الله رب العزت د هغې نه پس فقها راوستل. فقهای کرام د قرآن او د حدیث د ټولو نه پوهه ماهران انسانانو بلکې محدثینو په خپله باندې د دې خبرې اظهار کړی. یو ځلې فقهای کرامو ته وفرمایل وی انتم اطباء و نحن صیادله وی ډاکټران هم تاسو یې موږ خو صرف دوی خرڅوونکي خلک یو. محدثینو احادیث راجمع کړو او فقهاو په هغې باندې محنت او کوشش وکړو. امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقهاو داسې یو ډله او جماعت تیار کړي چې هغوی ټول عمرونه ولګول د قرآن او د احادیثو نه د مسایلو د روکاږلو دپاره. بیا دغه مجتهدینو نه پس الله رب العزت د کائنات او د معاشرې ته د مجاهدینو ډله او جماعت ورکړو چې په هر دور او په هر زمانه کې هغوی خپل تنونه خپل جسمونه وجودونه قرباني کړه خو د اسلام خلاف یو ناره او یو تحریک هغې کامیابېدو ته پرې نه ښودو. صوفیه کرامو د خلکو په زړونو باندې محنتونه وکړو کوششونه وکړه او زموږ په بری صعید کې بالخصوص اسلام چې خور شوی دا د صوفیه کرامو د محنتونو د کوششونو په ذریعې سره خور شوی دی. داسې داسې صوفیه کرام د دې بری صغیر په ځمکه باندې تیر شوي دي چې یو کس 90,000 غیر مسلم مسلمانان کړي دي. په لکونو لکونو خلکو به د هغوی په لاسونو باندې توبې وکاږلې او داسې داسې خلک چې هغوی به ډاکې کولې او غلاګانې به کولې په هغه خلکو باندې محنتونه او کوششونه وکړه. د هغې د برکته الله پاک هغه خلک د دین سپایان جوړ کړو. اوس په ماضي قریب کې په هندوستان کې یو عالم تیر شوی صدیق احمد باندوی رحمه الله. صدیق احمد باندوی رحمه الله الله پاک دومره عجیب سینه ورکړی او محنت او کوشش یې ورکړی چې یو ورځ داسې وشولې چې هغوی په قافله او په سفر کې روان وو او هغوی ته په یو ځای کې ډاکوان راووتل. حضرت په هغوی باندې محنت او کوشش وکړو او د ډاکي او د غلا نه په هغوی باندې توبه وکاږله او بیا د ځان سره کړه بیت یې ورته وکړو مریدان یې کړه خپل او بیا د هغې نه پس خپلې مدرسې ته راوستل او عالمان او طالبان یې ترې جوړ کړه او بیا په هغه مدرسه کې همغه ډاکوان د ماضي هغه لوی لوی مدرسین او شیوخ جوړ شو او ډېر لوی محنت او کوشش یې وکړو. دا زما محترم مسلمانانو ورونو د دغې طبقې خپل محنت او کوشش وکړي او په اخره کې د حضرت مولانا الیاس رحمه الله په محنتونو او کوششونو باندې د دین د خدمت ډېر عوامي سطحې ته راغلی او ډېر لوی محنت او کوشش وشو. ډېر زیات خلکو خپل شکلونه او صورتونه د اسلام موافق کړو. منځونه او دسونه د خلکو ټیک شولو. ډېر محنت او کوشش په خلکو کې راوچت شو. کله چې مولانا الیاس رحمه الله دا نظام او دا ترتیب د قرآن او د حدیث او د شریعت په رڼا کې مرتب کو نو د هغه دور او د زمانې لوی لوی علما یې راوغوښتل. په هغې کې مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب او حکیم علوم تشریف علي تانوي رحمه الله مو حضرت چې ورته کله نقشه کېښودله نو یې فرمایل تاسو دا ووایئ چې دا ترتیب د صحابه کرامو د ترتیب مطابق دی او که نه. نو حکیم علوم تشریف علي تانوي رحمت الله علیه وفرمایل چې کام تو وہی ہے
لیکن کرے گا کون. دا کار خو امغه دی، خو دا کار به تا سره کوي څوک. بیا محنت او کوشش شروع شو د اخلاص برکت او ډېر زیات جماعتونه تشکیل شو. نو څه موده پس حضرت بیا یو اجلاس راوغوښتو، لوی علما یې پکې راوغوښتل. نو حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایل چې اب کهے گا کون کې کرے گا کون. اوس به څوک وایي چې دا کار به کوي څوک. نو د ټولو علما کرامو چې په هر میدان کې دي دوی محنتونه او کوششونه کړي دي. دا کوم حدیث مبارک چې ما تلاوت کو د دې په تشریح کې علماو لیکلي دي چې د دې ډلې او د دې جماعت نه کومه ډله او کوم جماعت مراد دی. څوک وایي د دې نه مجتهدین مراد دي، څوک وایي فقها ته مراد دي، څوک وایي محدثین ته مراد دي، څوک وایي صوفیات ته مراد دي. خو صحیح خبره دا ده چې د دې نه دا ټول ډلې او دا ټول جماعتونه مراد دي. او الله رب العزت د امت ته محنت او کوشش داسې ورکړی دی چې د دې په کوم میدان کې انسان ودرېدلی دی نو الله ته خلق را نږدې کړي دي او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خلق را نږدې کړي دي او ډېرې لوی قربانۍ خلکو د دې دپاره ورکړي دي. تاسو وګورئ زموږ د اسلافو تاریخ، امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې قرآن پاک سره وابسته د یوې عقیدې د تحفظ دپاره څومره قرباني ورکړه. د وخت ظالم او جابر حاکم ته ودرېدو او په کوړو باندې داسې ووهلی شو چې بېهوشه کړی شو. لیکن د هغې باوجود امام احمد بن حنبل رحمه الله د یو ټیک نظریې په مقابله کې یو باطله نظریه د هغې تسلیمولو ته تیار نه شو. امام مالک رحمت الله علیه د وخت د حاکم خلاف فتوا ورکړله او د هغې په جواب کې ورته ویلی شو چې تا ته پته ده د دې سزا ډېره سخته ده. امام مالک رحمت الله علیه وفرمایل چې هر څومره سزا یي موږ چې یو ځل په حق باندې ودرېږو نو بیا موږ د خپلو سرونو نه په هغې باندې تېري. امام مالک رحمت الله علیه په هغه دور او په هغه زمانه کې ډېر د رسوایي معامله د هغه سره وکړی شوله، لیکن امام مالک رحمت الله علیه د هغه خپل فتوې نه واپس نشو. او زموږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله د ظالم جابر د حکمران د مخالفت د وجنه آخري عمر په جیل کې تیر کړو او جنازې چې راوتې وه نو د جیل نه د هغوی جنازه راوتې وه. بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو، مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې د دې بری صغیر په ځمکه باندې د اسلام د حفاظت دپاره کوم محنتونه او کوم کوششونه کړي دي او د قید او بند کومې زندګۍ چې تېرې کړي دي هغه خپله یو عظیم تاریخ دی. تاسو وګورئ د علمای دیوبند تاریخ، علمای دیوبند چې د دې بری صغیر د مسلمانانو د ایمانونو د تحفظ دپاره کومې قربانۍ ورکړي دي. دا قوم او ملت چې نن د مدرسو د جوماتونو نه خوندونه او مزې اخلي دا د دغې اکابرو د اسلافو د قربانۍ نتیجه او ثمره ده. انګریز ډېر په غرور سره او په تکبر سره دې ځمکې ته راغلی و، لیکن د هغوی مخې دا قاسم نانوتوي رحمه الله چې د 20 کالو نوجوان خلک راجمع شو چې د انګریز سره به څه کوو. ټولو خلکو په خپل منځ کې دا ویل چې یاره د انګریز مقابله نشي کېدلی، دا خو ډېر خطرناک قوم دی او داسې اسلحې دي او طاقتونه او قوتونه او دولتونه ورسره دي. قاسم نانوتوي رحمه الله ودرېده او هغه ویل د بدر په میدان کې د صحابه کرامو کوم تعداد چې و آیا زموږ تعداد د هغوی نه کم دی؟ هغوی سره چې کوم بې سر و ساماني و حدیث مبارک کې راغلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام په اوښانو باندې تقسیم کړو. په یو اوښ باندې به 3 کسانو، 2 کسه به سوار و یو به پیدل کړه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه کله به چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدل د تلو مقراله دواړو ملګرو ورته ویل چې تاسو مه کوزېږئ، ستاسو په ځای باندې به موږ کوشو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ویل تاسو ماله طاقتور نه یاستئ او زه ستاسو نه د اجر او د ثواب ډېر محتاج نه یم. زما محترمو مسلمانانو ورونو، هغوی دا اعلان وکړو بیا د شاملي په میدان کې جنگ ونښته او داسې جنگ ونښته چې دغه دور او دغه زماني پیر و مرشد د علماو امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د هغې مشري کوله. زموږ د دیوبند پیران هغه مجاهد پیران تیر شوي دي، هغوی الله صداګانې مجدي کړي دي خو تورې په لاسو کې راغېستې دي او ټول عمر په مسلمانانو د اسلام محنت او کوشش هم کړی دی خو مورچې هم دغې خلکو سنبال کړي. تاسو به په علمای دیوبند کې
داسې پیر پیدا نه کوي چې هغه پیر ای و هغه مجاهد نه د الله په فضل و کرم سره د هغوی داسې جهادي کارنامې دي چې دنیا هغې ته حیرانه ولاړه ده. نو قاسم نانوتوي رحمت الله علیه په خپله په مورچه کې ولاړو، حافظ ضامن شهید رحمه الله خپله په مورچه کې و، رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه خپله په مورچه کې و. او دا مسلم حقیقت دی، تاریخ لیکلی دی چې حضرت رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د انګریز په توپ باندې ولګېده، ګولۍ ته بل طرف ته ووتلې، خلک ویل بس صحیح شو چې خلک ورله خوا راغله لږ ساعت پس هغه بلکل ټیک ټاک. وجه دا وه چې الله د هغوی نه د دین کار اخیسته، محنت او کوشش د دین دپاره الله پاک دغه خلک منتخب کړو او داسې متبع سنت خلک وو چې کله هغه جنګ عملي طور باندې ناکامه شو. مسلمان دې ته ګوري نه چې نتیجه د څه ده، مسلمان دې ته ګوري چې زما کار ټیک دی او که نه. چې انسان د حق په محاذ باندې ودرېږي نو بیا د دې پروا نشته چې جنګ مې وګټو که جنګ مې بیله، پروا د دې خبرې کوي چې زه د خپلې نظریې نه خو چېرته اوښتی نه یم. نو د ګرفتارۍ وارنټونه جاري شولو. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ته چا ویل چېره لږ سایډ ته شئ، پټ ته شئ، حالات خراب دي. حضرت یو 3 ورځې رکوع شو، بیا د 3 ورځو نه پس راووتو، بیا میدان کې ودرېدل. خلکو ورته ویل حالات خراب دي. وی ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګي وکتله او د غار سور د هجرت د واقع نه ما سیوا د 3 ورځو نه سیوا د روپوش کېدو ما ته مثال د هغوی په زندګۍ کې میلاولی شو. نو هغوی محنتونه او کوششونه وکړه. بیا د هغې نه پس د هغوی شاګرد شیخ الهند رحمه الله دومره زبردست جهاد په دې معاشره کې کړی دی، محنت او کوشش په دې معاشره کې کړی دی چې هغوی به په خپله فرمایل که زما بدن ټوکړې ټوکړې کړی شي نو زما د هرې وینې د قطرې نه به د انګریز د بغاوت آواز راوچتېږي. او یو انګریز مورخ په خپل کتاب کې لیکلی دي، وی دا سړی زمونږ دومره سخت مخالف دی، وی که دا سړی مونږ وسېزو نو وی د ده د ویرې نه او کم د ده د بدن ټوکړې او اجزا چې کومې دي وی د هغې نه به هم د انګریز د مخالفت او د بغاوت تحریکونه راوچتېږي. هغه تحریک ریشمي رومال په دې معاشره کې رایج کو. حاجي صاحب ترنګزی رحمه الله دوی ته یو خپله علاقه حواله کړه، نور علماو ته خپلې علاقې حواله کړې وې. او بیا حضرت چې کله په مکه مکرمه کې ګیر کړی شو او د انګریز جیل ته لاړ، هلته چې په هغوی باندې څومره سختې تېرې شوې، کله چې هغوی وفات شولو او د مرګ په تخته باندې د غسل لپاره هغوی واچولی شو او د ملا مبارکې نه دا کمیس اوچت کړی شو، نو په دې ملا باندې د غوښې یو ټوکړه هم نه وه. خلکو چغې ووالې، اړوکې پکې ښکاره کېدل. نو حضرت حسین احمد مدني رحمه الله په یو سفر کې چې واپس راغلی خلکو ته تپوس وکړو، وایي ستا د دې استاد ملا د پاسه د غوښې ټوکړه نه وه او اړوکې و صرف پیدا څه وجه وه. هغه وفرمایل چې انګریز به زما دا استاد بوتو د اور د سکروټو د پاسه به یې سملو او ورته ویل تا چې د انګریز خلاف کومه فتوا ورکړې ده نو د هغې فتوې نه ته واپس شه. وی شیخ الهند رحمه الله به ورته فرمایل چې زما دا بدن د دې د وینو د زو په وجه باندې ستاسو دا سکروټې سړېدی شي، خو زما په دې زړه کې ستاسو خلاف چې کوم اور بلیږي دا اور تاسو نه شئ یخولی. دومره محنت او کوشش دغې خلکو وکړو. او دغه دور او دغه زمانه کې دوی سره په جیل کې یو پښتون عالم د څښاکوټ عزیرګل رحمه الله شیخ العربي ولاجم حسین احمد بدني صاحب په خپل کتاب کې لیکلي دي، وی کله به چې سهار شو وی مولانا عزیرګل صاحب د خپل مړۍ ته څادر واچو او ځان به ځوړند کړ، ډېر ساعته پورې به ځوان ځوړنده و. موږ ورته ویل ته ولې دومره مشقت کې او دومره تکلیف کې؟ وی په جواب کې ویلي چې هسې نه، سبا مې انګریز دې مرۍ ته پړې راواچوي د هغه په مخ کې چغې و سوري ونه وهم نو دې پانسۍ ته ځان عادتوم چې هغوی ته بېکاره ښکاره نه شي. او بیا حسین احمد مدني رحمه الله فرموي چې انګریز مشر افسر کله رالی نو دی چې څنګه ولیدو وی ده ته ویل چې ته عزیرګل یې، وی ده ته تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده چې زه عزیرګل یم؟ وی هغه په جواب کې ویل چې موږ د انګریز بچی تا پیژنو چې ته زموږ څومره مخالف یو، زموږ نه ستا څومره مخالفت دی او نفرت دی. نو د علماء کرامو دغلته محنتونه وکړو، کوششونه وکړو، بیا وخت په وخت باندې قسمه قسم تحریکونه وچلېدل. عطاءالله شاه بخاري رحمه الله د وورو د پاسه به سملولی شو
او بدن به بېهوش شو چې هوش کې به کله رالی ویل تاسو زما بدن یې خولی شئ خو زما په دې سینه کې چې کوم مخالفت او ور جذبه پرته ده وی دغه تاسو نشئ سړولی مفتی کفایت الله صاحب په تحریک ختم نبوت کې گرفتار کړی شو او جیل کې بند کړی شو حضرت په جیل کې ووهلی شو او چې کله په هوش کې رالی او سترګې څنګه کلاو کړې نو عطاالله شاه بخاري رحم الله ته وفرمایل چې پته نشته الله ته به زمونږ د ادا خوښه شوي وو که الله ته به زمونږ د ادا نه خوښه هغه وخت کې د مقبولیت فکر او سوچ د دغې خلکو سره او چېرته جیل ته به کس رالی ګیره خریلی نوجوان مو په تحریک د ختم نبوت کې به محنت او کوشش کړو وی مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب به د هغوی خپې زور کولې د چا سپلی بش کېدلي وه هغه به سپلی ګنډله د چا ګریوان بش کېدلي وه هغه به ګریوان ګنډو چا ورته ویل چې ته مفتی اعظم هند دومره لوی عالم او دا ګیرې خریلي خلک دي ته د دوی دومره خدمت کې مفتی کفایت الله صاحب وفرمایل دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین مجاهدین دي او دا د هغوی د عزت او د ناموس محافظین دي ځکه د دوی دپاره زه دا ستړی کوم دا محنتونه کوم او دا کوششونه کوم نن هم زما محترم مسلمانانو ورونو او د دوی علماء دیوبند محنتونه او کوششونه د دین په ټولو شعبو کې جاری دي په هر مقام او په هر میدان کې علما ولاړ دي عملی سیاسي میدان ته تاسو وګورئ الحمدلله علماو هغه کارنامې وکړلې چې دنیا هغې ته حیرانه ولاړه ده د غیرو خلکو ټول سازشونه او تدبیرونه د الله په فضل و کرم سره هغې ختم کړو د مدارسو د تحفظ لپاره د جوماتونو د تحفظ لپاره د علماو د ازادۍ لپاره هر قسمه محنت او کوشش وکړو تاسو ټوله دنیا کې وګرځئ د پاکستان د علماو په شانتې حقو علما په ټوله دنیا کې نشته من خلکو څه د دې خبرې قدر نشته د حرم شریف امامان ټیک خبره نشي کولی چې وی کې ټول عمر لپاره په قیدونو کې اچولی کېږي او الحمدلله علما که په پردۍ کوټه کې کشکېدلي کپړې اچولي که په جب کې ورسره یو روپۍ نه که تعلقات هېڅ هم نه که خاندان هم نه ښه کلک ودرېږي مضبوط ودرېږي او په معاشره کې چې څومره ګرایانې دي ښه په مضبوط انداز کې خلکو ته په ګوته کوي د چا نه تمې نه ساتي لالچونه نه ساتي هېڅ قسمه خوف او حراس د دغه خلکو په سینو کې شته دی نه الله ولې داسې سینې ورکړي چې زه د زمرو دا سینې چې ذکر کولی کېږي دا هسې کمزوری مثال دی سینې پورې د علماو دي چې په هر محاذ کې ودرېږي کلک او مضبوط نه د خان خیال ساتي او نه د نواب خیال ساتي نه د طاقتور خیال ساتي او نه د مضبوط خیال ساتي نو هغه میدان د سیاست هم الحمدلله علماو راټینګ کړی دی او په داسې طرز او په داسې انداز کې د پاکستان د نظریې د ایمان او د قانون او د دستور حفاظت وکړو چې خوشا ګاونډي ملکونه هغې ته په حیرت کې ولاړ نن تاسو وګورئ په بنګلادیش کې د ټولو نه غټ اجتماعات کېږي محنتونه کېږي مدرسې شته هر څه شته خو د هغوی نظام سیکولر دی نظام یې ولې سیکولر دی د هغوی علما په دغه سیاسي میدانونو کې محنتونه او کوششونه نه کوي بیا تاسو وګورئ په پاکستان کې د مدرسو جال د هر کلي کې هر کوڅه کې الحمدلله علماء دیوبند مدرسې جوړې کړي د دې کال د وفاق المدارس د راپورټ مطابق 1,00,000 حافظان د معاشرې ته میلاو اوس رمضان المبارک نه لږ شانتې مخکې به خد د هغې امتحانونه اخیستلی کېږي کومې داخلي چې کړې شوي دي د 1,00,000 حافظانو د حفظ د تکمیل داخلي شوي دي او یو مدرسه کې 1,500 2,000 3,000 د عالمان الحمدلله تازه دم میدان ته راووتل د محنتونو کوششونو دپاره او داسې هم نه ده چې ګینې علما په دې مدرسو کې تیاریږي او بس د دې ځای نه راوځي وړه کېږي هغه خپل استادان په محنت او کوشش کوي کم چاته چې کم محاذ حواله کړی دی په هغې باندې هر قسمه قربانۍ ته تیار دی الحمدلله علما کرام حق د خپلو اکابرو په طرز او په نظام زندګۍ باندې جاری دي د هغې نه معمولي شانتې اخوا دېخوا شوي نه دي بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو د دغې نه علاوه تاسو ګورئ په هر ځای کې په هر مقام کې متبع سنت صوفیه کرام دي په خلکو محنتونه کوي کوششونه کوي د خلکو اصلاحګانې کوي د الله نوم خلکو ته ښایي ذکر او فکر خلکو ته ښایي په معاشره کې د الله د نوم د اخیستلو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درود شریف دپاره څومره حلقې لګولې پرون یو ملګري خبره کوله او ما په خپله حلقه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درود دپاره محنت وکړو
11 کروڑه او څه د پاسه لکونه یادول چې دومره درود شریف په لږو ورځو کې وویلی شو. دا هم د دې علما کرامو محنتونه دي او کوششونه دي چې په دې معاشره کې زما محترمو مسلمانانو ورونو جاري او ساري دي. لیکن زمونږ هم څه ذمهداریان دي. زمونږ ذمهداریان دا دي چې موږ د علماو مټې جوړې شو، د دوی قدمونه جوړ شو، د دوی خولې جوړ شو، د دوی غوږونه جوړ شو. څه مطلب؟ په یو دور او په یو زمانه کې هم داسې نه دي شوي چې د دین دا تحریک 100% صرف عالمان پکې ولاړ. دا څومره تحریکونه چې راغلي دي په دې کې د علماو سره د علماء کرامو تابع عوام خلک هم ودرېدلي دي. علماء کرامو له تعاون ورکړی دی او هغوی خپل محنت دپاره فارغ کړي دي. بیا د هغې په صحیح حقیقي معنو کې ثمرې او نتایج راوتي دي. موږ هم په دې خپله معاشره کې سوچ وکړو کوم ځای کې چې علما د دین د خدمت دپاره کومه مطالبه او کومه تقاضا موږ نه کوي چې هغې ته موږ کلک او مضبوط ولاړ. علما وایي راشي دا د الیکشن ورځې دي خټېړ د الله د دین د رضا دپاره د دې علما کرامو د پټکو د عزتونو د حفاظت دپاره پولینګ سټیشن یې هلته سنبالوئ خو کلک ترجماني د دوی دپاره کوو. وجه د هغې دا ده یو خان لا د هغه زمیندار ناست دي، بل خان لا د هغه زمیندار ناستې دي، او یو خان په پیسو خلک راوستي دي او بل خان په پیسو خلک راوستي دي، او یو سیکولر نظام نه لګیا دی او بل سیکولر نظام نه لګیا دی، او په هغه ورځ باندې دا خوار غریب فقیر مولیان ملنګان هلته ناستې دي. څوک تپوس کوي نه پوښتنه کوي. کلک او مضبوط د دوی سره هلته ودرېږي، د دوی مټې مضبوطې کوي. او زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم بله ورځ یو کم عمره حافظ قرآن ماته د دې خبرې ګیله وکړله. یاره جي زما تره دی او زمونږ په کور کې ټوله ورځ په مولانا صاحب پسې هغه خبرې کوي ردې بدې. دې نه مخکې یو څو ورځې مخکې 9مه درجه کې یو طالب علم و، تاسو د الله په ذات یقین وکړئ د هغه په سترګو کې اوښکې رالې او په مدرسه کې استادانو ته لګیا دی. هغوی ته وایي یاره جوي د خپل پلار سره څه وکړم چې چېرته کښېنم او په مولانا صاحب پسې کنځلې کوي، چې روټۍ سره ورته کښېنم په مولانا صاحب پسې خبرې کوي. اوس که ورسره جګړه کوم بد ښکارم مولا طالب سړی ما برداشت کولی شم نه. دا ستاسو بل نفرت دی چې په دې خپلو کورونو کې د دې خپلو بچو د نظریې خلاف روجت کړی. داسې چې ستاسو دا مولیان بدي شي او دا پټکي بدي شي نو بیا دا بچي د مدرسو ته د حفظ دپاره او د علم دپاره رالېږئ. ولې بیا چې کله د دې ستاربندۍ په موقع کې ستاسو د دې بچو په دې سرونو باندې دا پټکي ږدي بیا ورته تاسو خوشحالېږئ. ولې ورته وایي زما د زوی په سر باندې پټکی مه ږده، د پټکي والا خلک خو زما بدي شي د هغوی خو زه مخالفتونه کوم. دغه محاذم مضبوطول غواړي. دلته هر یو نوجوان دا د یو متبع سنت پیر او مرشد لاس کې لاس ورکوي او دوی نه د خپل نفس د اصلاح لپاره محنتونه او کوششونه وکړي. دا د فتنې دور دی، هر طرف ته خطرناکې فتنې دي او د انسانانو عزتونه ایمانونه سلب کوي. او په ټول تاریخ د مسلمانانو کې دا یاد ساتئ ګورئ د ایمان د حفاظت دپاره او د ګناهونو د بچاو دپاره دې خانقاهونو ډېر محنت کړی دی. دا علما کرامو سره کښېني د دوی د دې ذکر او فکر په دې حلقو کې شامل شي او د خپل نفس اصلاح د هغې دپاره حاصله کړي. مدرسې چې کومې دي د دې نظام کلک کوي، مضبوط کوي. د مدرسو د نظام د مضبوطولو طریقه دا ده چې اولاد هم دوی له ورکوي او دوی سره مالی تعاون او امداد وکړي. دا مولیان به دوه کاره کوي، یا به ستاسو د بچو ته سبقونه ښیي او یا به په جوماتونو ګرځي چندې به کوي. یا تاسو راشئ په خپله د دوی د بچو د کلاس کې کښېنئ، دوی ته حفظ او تجوید وکړئ، دوی به درله په دې جوماتونو کې چنده کوي، یو جومات او بل جومات کې به درله اعلانونه کوي. او که دغه کلاس والا تاسو نشئ چلولی نو دوی دې سبقونو ته فارغ کوي او د مدرسې ماته ګوډه چنده ضرورت چې صحیح هغه محنتونه او کوششونه تاسو د دوی دپاره کوئ. او دا نوجوانان چې څومره زیدار شوي جمعې نه ځئ، هلته ډېر ښه ماحول وي، هلته د مونځ او داس د ذکر او فکر ماحول وي. چې روزو دپاره خپل وخت وکاږئ، د چلو دپاره خپل وخت وکاږئ. او د تبلیغ جماعتونه چې کوم راځي ستاسو په جوماتونو کې کښېني د دې نه تېښته مه کوئ، د دوی په خوا کې کښېنئ، د دوی اورئ. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین په نسبت سره تاسو له راغلي دي. د دوی په دې نصرتونو کې ډېر خیرونه دي او برکتونه دي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې موږ ته کوم دین پرېښی دی په دې کې به موږ خپل حصه اچو. عالم به جوړېږي که نه طالب به جوړېږي، که نه د دوی خادم به جوړېږي د دوی اورېدونکی به جوړېږي. او که په دې ټولو شعبو کې په یو شعبه کې هم نه نو د دین اسلام خیرونه او برکتونه
دا تر هغه وخته پورې تا ته میلاوېدی نه شي چې تر څو پورې دې په دې ډلو جماعتونو کې ځان شامل کړی نه. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.